قسمی دا یو شیخ غلام حضرت نو. من یطیع الرسول فقد اطاع الله الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشرف وكرم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمع، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا تعزيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومرشدنا ومولانا وأولانا وأعلانا ومأوانا وملجانا ومنجانا محمد وآله وصحبه، ثم سلم وبارك عليه. اجازت صدری جلسو ختم بخاری شریف استاذ العلماء واستاذي ومرشدي ومربي ومشفقي شيخ المشايخ پیر طریقت ورهبر شریعت استاذ المجاهدين فاتح قادیانیت الحاج محمد لال الرحمن عليه الرحمة والرضوان، أطال الله عمره الشريف وقدس سره ودامت بركاتهم العالية، أو جناب شيخ الحديث زما مشرور او ملګری صاحب الاخلاق الحميدة پیر طریقت ورهبر شریعت مخدوم زادہ مفتی شفیع الرحمن صاحب دامت برکاتهم وقدس سره وطال عمره الشریف، او دیگر صاحب زادگان مبارکان و خلفای عظام او د ټولو علماو نیکانو پاکانو په اجازت. علماء کرام فرمایي چې بعضی مواضع او امکنه او مکانات او اوقات داسې دي چې التا خداوند متعال د خلقو دعاګانې قبلې، لکه د قرآن شریف د ختم په موقع باندې دعا قبلېږي، عمدہ شان د بخاری شریف د ختم په موقع باندې دعاګانې قبلېږي. بیا جیبا لطف او د کمال نقطه دا ده چې د بخاری شریف د ختم مقام دو د الله دو یو کامل ولی الله دربار هم دی. د اولیاء په دربار کې، د اولیاء په جوار کې، د غي په څنګ کې خالق رب ذوالجلال دعاګانې قبلې. مسلم شریف کې حدیث موجود دی وی چې خر کله ډمبار وای چې غوي اعوذ بالله وای زکه د شیطان لیدلې، او چپ چې کله بام وای आवाज کوي دعاګانې غواړي زکه د فرشته لیدلې، او فرشته نیکان پاکان دي، د الله نیکان مخلوق دی، او د نیکانو په خوا کې دعا قبلې. یو د بخاری شریف د ختم مقدا، بل د خداوند متعال د یو مقرب د یو مخلص د یو نیک بنده دربار او دغه جوار دی. تاسو حاضرین او شرکا ډیر بختور یې، مبارک خلک یې چې دغه دواړه موقع درته الله پاک نصیب کړی دي. امام بخاری د خپل کتاب قاری تم لستون کتاب دعاګانې کړي. حضرت امام بخاری رحمه الله د خپل کتاب پشپاړس کال کې لیکلې، سو کوئی د مکه معظمه کې لیکلې، سو کوئی د مدینه منوره کې لیکلې، سو کوئی د بخارا کې لیکلې،
بعضی ورکی تطبیق کوي چې صحیح دا ده چې ابتدای د حرم شریف نه وه او بعضی مکه معظمه کې لیکلې حرم شریف، بعضی مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې لیکلې او بعضی بخارا کې لیکلې. خو دومره با ادب انسانو، دومره د سید الکائنات حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مین انسانو دے فرمائی ما وضعت فيه حدیثا الا اختصلت قبل ذلك وصليت ركعتين. ما چې څومره احادیث په خپل صحیح کې وضع کړي وي خودلی د هر حدیث د لیکلو د خودونه قبل ما غسل کړي، 2 رکعاته منځ مې کړي، استخاره مې کړي، ځان مې خوشبويه کړي، داغې نه بعد مې حدیث د رسول الله مبارک په دې خپل کتاب کې درج کړي او وضع کړي او لیکلي دي. الله ورته دومره مکانت او عظیم منزلت ورکړو. په باب د حدیث کې دومره واردو د سمرقند 1400 محدثین راجم شو او مقصود د امام بخاری تقلید غلطولو. د شامیین او اسناد راواغست د عراقیین په اسنادو کې داخل کړ او د عراقیین او اسناد راواغست د شامیین په اسنادو کې داخل کړ. داسې د اهل حرم اسناد د اهل بغداد په اسنادو کې داخل کړ، د بغداد اسناد د اهل حرم په اسنادو کې داخل کړ. بیا 400 محدثین امام بخاری ته دا خلط ملط اسناد مخې تقدی او حضرت امام بخاری ممیز محدث دی، ماهر په باب د حدیثو کې دی، هر سند ورته جدا کوي. د شامیین او اسناد ورته د عراقیین او د اسنادو نه رويستل، ټول اسناد ورته په صحیح طریقې مخې تقدی. 400 محدثین امام بخاری په یو مجلس کې پړک، دومره عظیم محدث دی. دیو جنا د دې کتاب کې رد مراداتو د حاجاتو د پاره یو اکثری اعظم دی. علی قاری مرقات کې لیکلي په حواله د مشهور محدث السید جمال الدین رحمه الله، هغه د خپل تر د السید اصیل الدین روایت کوي او قرات الصحیحه 120 مره لی ذات قسمی دا یو شیخ علماء حضرت نو دا سي ډېر پیدا کړی نو دا سي ډېر